أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. دین تیرو آیتونو کې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام تذکرہ فرمایلی و چې ابراهیم علیه السلام الله ته دا وی چې الله ته مړي څنګه جمع نه کوي په آخرت کې. الله رب العزت ورته بیا غټول ترکیب او خوش په دې طریقه باندې وزمړي جمع دي کوما. اوس دې آیتونو مبارکاو کې الله انفاق فی سبیل الله طرف ته د انسانانو توجه راګرځي چې تاسو خیر او خیرات کوئ، خالص په اخلاص سره چې کوم دې زما د فاره کوئ او دا غیبه دوچن چې کوم دې تاسو ته ملاويږي. ځکه الله فرمایي مثل الذین، مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خیرات کوي دي مالونه خپل. ينفقون اموالهم چې خیرات کوي دي مالونه خپل. مطلب وې دا آیت کریمه دا نازل شوه په باب د خرج کولو په باب د جهاد کې چې هر چا یو روپۍ په جهاد کې ورکړه او د مجاهد سره چې کوم دې د یو روپۍ امداد وکړو، الله با هغه یو روپۍ په وسو چې کوم دې داغه ثواب ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو سړیو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعلان باندې چې کوم دې د جهاد لپاره یو کوخ چې کوم دې حاضر کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایله چې د دې په بدل کې به الله رب العزت قیامت پر ورځ باندې تعالی وسو داسي او خان درکړي چې د هغه مثال به چې کوم دې په دنیا کې نه وي. ځکه الله فرمایي مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خیرات کوي دي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة انبتت، ومثل د دانې د تخم دي 7 سنابل چې زرغونه کړي دا دانا فی کل سنبلة چې اوزیج پار یو وږي کې 100 حبة سلدانی وي. والله تعالی چې دی یضاعف یا زیاتون کې دی لمن د پاره دا بچا ایشا چې خو خیشي اراده وکي. والله تعالی چې دی واسعون او لوی دی فضل دا علیم او دی عالم دی. الذين كسان ينفقون چې خیرات کوي دي اموالهم مالونه فی سبیل الله فلار د الله کې ثم لا يتبعون او بیا لګي دوی په هغه سیس پسې ما انفقوا چې خیرات کړی دي منن احسان ولا اذن او نظر شتا لهم دوی ته اجرهم د فارت ثواب دي عند ربهم پنځ د دوی درب ولا خوف عليهم او هیڅ ير بنوي عليهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غم جوړي. دلته علما فرمایي احسان کول په فقیر دادي چې له خیرات ور کول خیرات ورکی او بیا ورتا زبادوي او یادوي ورته چې تعالی خو بلاني ځکه چې کوم نه ما دا خیرات درکړو او هغه باندې چې کوم دې احسان اړي او ضرر رسول داري چې فقیر ته وای چې تر کوم په سوال کوي زمانہ څومره ته زمانہ سوال کوي او زستا په سوال چې کوم دستانه خفه شوم نو ادا دا غتا ضرر رسول دي. قول معروف خبر نه کا فقیر ته چې کوم دا په مغفرت او بقانه دتا خیر ډیر بهتر دا من صدقه ان خیراتنا یتبعها چې ورپسې وي ازا ضرر رسول. والله تعالی چې غنی او صبرناک دی علیم او د علم خاوند دی. یعنی چې ستاسو د وسه صدقېږي نو فقیر ته چې کوم دې سخت خبر وکوا او ورته وایي چې را ما سره حسنیشته دی او هغه ته تکلیف چې کوم دې په خپل جبه سر او ته خدا سي اټه کټه سپین سوري او بدن دې برابر دې لاس پیری سم دی او ته خیر غوړ پلانې چل ډینګې چل یعنی هغه ته چې کوم دې دا ضرر رسول وای دا ستا داغي صدقات او د خیرات او کول چې کوم دی دا فقیر ته ضرر رسول دا بهتر دی چې تا داغه حق تلفیونه کې او هغه ته چې کوم دی ضرر نه سي. یا ایها الذين امنوا ايا کسانو چې ایمان راوړل دي لا تبطلوا مخرب او تاسو صدقاتکم خیراتون خپل بالمن فاحسان کولو فقیر والاذى او بزر رسول دتا کلذي پشان دا وکس دی ينفقو چې خیرات کوي مالو مال خپل رئاء الناس د پاره خود خلقنا ولا يؤمن بالله ایمان نراوړي دي په الله باندې او یوم الاخر او ورځ د اخرت باندې
فمثله پس مثال د کمثل صفوان پشان د کانی د هغه ګرته علیه چې وی باغی باندې تراب خاورا فاصابه پس ورسیه غتا وابل رسخ بارانو فترکه پس پریک دیدا صلدا پاک صاحب لا يقدرون على شيء نبی قادر کی دی پیسیز باندې علی شیء پیسیز باندې مما کسبوا لاغنا چکړی دی دوی والله تعالی چې دی لا یهدی القوم الکافرین نقیس ولارا قوم د کافرانو ته یعنی توفیق نه ورکوي خلکو ته همداسې حال د منافقانو د ریاکارانو د دوی له پکانی باندې مثال بیان کړی چې پکانی باندې ګرد پروت وي باغې باندې سخت باران وشي هغه صفا شي هغه کاڼې دغه شان دی به د قیامت په ورځ باندې د دې منافقین او هغه د ریا په وجه باندې د دوی د خیر او خیرات او د صدقات الله رب العزت بدل چې کوم نه ورکوي ومثل الذين مثال کسانو ينفقون چې خیرات کوي دي ماله رئاء اموالهم ابتغاء چې خیرات کوي دي مالونه خپل د فار د طلب مرضات الله د رضا مندي ویل دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی چې راوړ عثمان رضی الله تعالی عنہ زر اشرفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اشرفو کې لاس تو او دا به وی چې دنن نه بعد وا د دې اخلاص په وجه باندې عثمان ته د هیڅ یو کالم چې کوم دې ضرر نه رسی الله دا آیت نازل کو چې دا د الله د مرزي مطابق صدقه ده وتثبيتا من انفسهم او د فار د محکم واحد ځانو خپلو کما سلی جنتین بشان د باغ دی بربوتن په لورزما کبانی چې اصحابها وابلونو چې وریږي په د سپارانو فاتت کلا زیابین پسوري سیده میوه خپل دو چند فإلا يصيبها پسونه ون وریږي په د باندې باران وابلون بارانو صف فتل پس پر خو ورزيږي په دې باندې والله تعالی چې دې بما تعملون هغه کوی دې په کارون باندې بصیر او دې لیدون کې دې دلته علماء مفسرین فرمایي همدارنګه لکه چې د باغ پر میوهونی سي او کو به ډيري وي او کلهږي همدا سي الله رب العزت ثواب د مؤمن اخلاصمند تا ګوري چې zarar اون رسي فقير تا احسان کړی نو الله رب العزت کړه دا عمل زیات وي او کمی الله بداغي بدل دته ورګي آیات احدکم آیا خوخه د استادونه انده خبره تكون له چې وی دلرا جنت یو باغ من نخیل و اعناب د خرمانو او لانګورنا یعنی د کجورو او د انګورنا تجری من تحت الانهار چې بهیږي د لاندې د دوړو باغونو مې نهرونه ولی له فيها چې وی باغ باقي من كل ثمرات هر قسمه میونه واصابه الكبر او رسی دتا زوړواله یعنی د بډاشي ولهو ذریه ضعفاء او دلر اولاد ضعیفان یعنی واړو فاصابها اعصار نفس ورسیږي هغه باغتا اعصار فيه یعنی صافت نار فاحترقت چې داغه په جبانه ولګي باغې باندې او وسوځي هغه باغ كذلك يبين الله پس بیان الله تعالی لكم الآيات آیاتنا او نخخ بل قدرت لعلكم دفاردی تاسو تتفکرون فکر کوي باغې کې دلته علماء لیکلي دي مفسرین فرمایي یعنی داسې د مثال لاغه چا خکاورنو کړی به خراب کړی په ګناہوں باندې لکه ریا شو اورز د قیامت په ورته ډیر محتاج وي داغه عملونه ورته هیڅ فائدہ ونه رسی یعنی نیک اعمال به ډیر کړی په دنیا کې لیکن ریاکاری و بکی وی او دکلاو بکی داغه پوجا باندې چې کوم دی داغه هغه نیک عمل الله ځای کې داغه عمل بدله الله دلته ورکړي الله رب عزت توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفوز امر الله انه بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين